که زه وزیراعظم شوم زیات نه زیات د یوې میاشتې دپاره یا د 10 میاشتو دپاره یا د کال دپاره، نو زه تاسو ته دا په یقین سره وایم چې زه دا څونه A to Z څومره دي، څونه سیاستدانان دي، دا به زه لاول کرش کوم، ختموم. څنګه چې په دې برما کې دا ظلم روان دی، تاسو ګورئ د چا نه خپې کټ کېږي، د چا نه لاس کټ کېږي، نو دغه شانتې زه یم چې دوی ما کرش کړی او د دې پاکستان نه مې ورک کړی. ځکه که هر سړی راځي، که هره پارټي راځي، هغه کرپټ دي. هغه د دې مثال د افراپرټۍ دی. زه ورته پراپرټي وایم. ځکه ورته پراپرټي وایم چې د 15 کالو لپاره دوی منتخب شي او دا غریبانان څه کوي، که دوی دروغ هم وایي، هغو لاسونه پکړی وایي زنده‌باد زنده‌باد. هلکه تاسو خو لږ دغه وکئ که نه، لږ سوچ وکئ چې یاره تاسو کرپټ سړی را مخکې کوئ او بیا اسمبلۍ ته مطلب دا دی لیږئ او هغه ستاسو دپاره بیا هېڅ نشي کولی، هغه هم دغه کولی شي. زه دا نه وایم، دا تاسو ته پته ده چې کلم کرپشن روان دی، که هغه MP دی، که هغه منیسټر دی، که هغه MNA دی، که هغه څونه کسان چې دي A to Z ټول غله دي. که نه تاسو ګورئ د دې نه مخکې د دې دایرې شړې وې که نه وې، تاسو ماله جواب راکئ. اوس تاسو لاړ شئ وزټ وکئ د هغې دایرې چې هغې کې چمندونه دي، هغې کې ټیلونه دي، هغې کې داسې کرسۍ وي چې قسم په خدای چې دغه هغه کټکې هم نه پېژندو. نو مطلب دا ده د دونه صوفې او دا دومره دغه او دا د کوم ځای نه رالو؟ د مخکې د بریکوډ نه ښکته نه شو تللی. اوس هر MPA هر MNA انګلینډ ته ځي، جاپان ته ځي، کوریا ته ځي، دا روپۍ د کوم ځای نه رالې؟ ګوره پرویز خټک ته هم زه دا میسج ورکوم چې ته وایې چې زما پارټي پاکه ده او زه کرپشن ختمول غواړم او د کرپشن مخنیوی کول غواړم. داسې زه عمران خان ته هم دا میسج ورکوم چې ته دا بار دا دعوې کې هر ځای جلسې کې چې یاره زه غټ ډاکوان رانیسم او غټ ډاکوان نه، زه ته دا خپل رول نه رانیسې، د ټول نه غټ ډاکوان خو ستا دا دي. ځکه که څونه منیسټران دي، MP ګان دي، ټول کرپټ دي. د دې مخکې څه بینک بیلنس و، د دې اوس څه بینک بیلنس دی. تاسو د دې تاسو ګوره د دې اساسي وګورئ، د دې بینک بیلنس وګورئ چې یو سړی، زه به تاسو ته داسې ووایم نوم یې نه لمه، خو چې یو سړی د ډاکسن په چتۍ باندې ناست و، نن سبا د هغه سره ایویټې دي، د هغه سره ټیزیډې دي، د هغه سره هر نمونه ګاډي دي. دا د کوم طرفه رالو؟ د اسمان نه راغوځار شو. زه خو اریان یم چې یو سړی د ډاکسن په چتۍ نه ځي او 15 روپۍ ورکوي چې زه خپل کلي ته ځم، او اوس په ویټو کې ګرځي او په افراډوګانو کې ګرځي او په دې کې ګرځي. نو دا ستا هغه چینج دی او دا هغه ستا تبدیلي ده. ستا په دې تبدیلۍ دې هم خدای تندر راواچوي او خدای دې ستا په دې چینج هم تندر راواچوي. زه داسې تبدیلي نه منم او نه به یې زما دا قوم ومني. په اخره کې زه تاسو له دا میسج ورکوم چې که په 2018 کې تاسو په تمه یې چې یاره موږ به الیکشن وګټو، نو په 0 ووټ به یو 0. دا درته زه په یقین سره وایم. ځکه تاسو په دې سوات کې څه وکړل، تاسو زموږ په دې ملکنډ ډیویژن کې ماته داسې یو غټ پروژیکټ وښیه چې تاسو راوړی. تاسو یو معمولي یو پلی اوور اعلان کړو په پولیس لین کې، تاسو هغه جوړ نه کړو، نو تاسو به نور څه وکئ. او په 2018 کې بیا سړي ته ور وډبوئ چې ما له ووټ راکړه. زما دې په خدای قسم که چا درله ووټ درکړو نو راشه ما حلال کوي. ځکه چې وروره تاسو نوکریانې خرڅې کړې، تاسو وروره د غریبانانو حق و. هغه غریبانان چې نن سبا وروره په سرو سترګو جړي، څوک ګاډۍ چلی، څوک فروټ خرڅوي، څوک چې دی نو هغه د ټرکونه نه بورۍ راکوزوي. دا څومره سخته کار دی. نو تاسو د غریبانانو دپاره څه وکړو؟ دغه غریبانان تاسو دې کرسۍ ته رسئ، او دغه چې کله تاسو دې کرسۍ ته ورسئ نو غریب له بیا لته ورکوئ. لکه څنګه چې سړی هغه یوز کوي، د اسټو پیپر یوز کوي، دغه شانتې تاسو د عوام یوز کړل او ګزار یې کړل. نو زه په 2018 کې دې عوامو ته یو میسج ورکوم، ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړئ تاسو هم یوز کوئ او دغه شانتې ګزار کوئ. په اخره کې به زه ستاسو نه والم اجازت. د الله په امان.